بسم الله الرحمن الرحیم. د قبر عذاب وجوهات سدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو دو قبرونو تیرېدو او وی فرمایل چې په دې دواړو باندې عذاب دی. په دې کې یو کس چغل خورو او بل کس با د امتیازو نه پرده نه کوله، یعنی د امتیازو نه به ځان نه بچ کولو. دا دوا وجې د چغل خورۍ او د امتیازو نه د ځان نه بچ کولو دي چې په دغه وجه باندې د قبر عذاب کیږي. چغل خوري دې ته وایي چې د یو کس خبره واخلي او بل ته کوي. نو الله تعالی دې مونږه د چغل خورۍ نه بچ کړي او الله تعالی دې مونږه د شریعت په لاره روان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.